د قومي وطن پارټۍ د ضلعي اجلاس شو په 11 فروری به د حیات محمد خان شیرپو د برسای په باره کې و او انشاءالله تعالی د ملګرو چې کومه جذبه ده او دغه د نور کله نه به انشاءالله په ګڼ تعداد کې ملګري چې کوم دی نو په هغې کې شمولیت کوي د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو برسی ده او د هغه په دې صوبې باندې ډېر د هغه د آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر خان په دې صوبې باندې ډېر زیات احسانات دي او په دې صوبه کې په اصلي معنو کې سیاست چې کم دی نو هغه حیات خان چې کم دی هغه اجرو او کوڅو له بوتلی و. زمونږ یو ملګری خبره کوي چې په سن 1967 کې چې هغه 4 کیلومیټره پیاده راغلی او غلامه کلي کې هغه وخت کې لکه د پاټای پیغام رسول نو هغه خلک هغه یاد ساتي او دا داسې قوم دی چې د خپلو مشرانو دغه چې کم دی هغې چې کم خدمات کړي د پښتانه هغه هېڅ چارې نه هېروي. د هغې نه پس آفتاب احمد خان شیرپو دا ټوله سلسله کنټینیو وساتله او هر کال چې کم دی نو موږ ښه په جوش و خروش سره د حیات خان برسی مناوو. د خبرې سره مې یو خبره یاده شوه چې په دې سوډیرو کې زمونږ یو اشنا و هغه ټلیفون اپریټر و په تخبایه کې هغه راته یو ورځ کیسه کوله وې داسې یو 3-4 کسان رالل غریبانانو یو به ریړه چلوله یو به دغه کو یو وړوکې غونته کې داسې وړوکې شانتې کوکې وټلې و وی حیات خان ګورنر و نو وی هغه رالل او زمونږ ټلیفون ایکسچینج و نو وی هغه مونږ ته وویل چې حیات خان میلاو کا وی ما وی چې خو اوس ګورنر دی به تاسو سره خبرې نه کوي وی هغه وی چې مونږ خو دله پیسې درکو که خبرې ونه کړې نو مونږ به دغه نه مونږ ته خپل دغه وکړه خو ته یې مونږ ته میلاو کا وی هغه وخت کې به که ستاسو خیال نو د هغه ته به هیډفون لګېدلی او هغه پن سیسټم به په ټلیفونونو کې وی زه بل ځای کېناستم هغه هیډفون مې ځان ته ولګو چې دی او حیات خان کمې خبرې کوي وی حیات خان د یو ملګري تپوس وکړو دی ورسره داسې 3 په وخت د مختلفو ملګرو ورسره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه د یو ملګري چې کم دی نو هغه تپوس وکړو چې پلانې څنګه دی ډینګلې څنګه دی نو اخر کې ورته وی چې دا ټولې خبرې داسې په ټلیفون نه کېږي تاسو ټول ملګري بله ورځ شپې له گورنر هاوس ته راشئ چې په دې باندې ټول خپل ګپ ولګو. هغه ملګري دا غریبانان چې کومو دغه چې په معاشره کې دغه خو هغه ټول هغه گورنر هاوس ته بوته هغه سره شپه وکړه او هغه سره هلته کې هغه خپلې ګپې شپې ولګولې. په اصلي کې عوامي لیډر حیات محمد خان شیرپو چې هغه د گورنر هاوس د دروازې داسې ورکرانو ته کلاو ساتلې وي او هغه خلک دا نن د هغه زما خیال دی 46 برسي که زه غلط نه یم نو مناویږي تر اوسه پورې چې کم خلکو هغه لیدلی دی هغه یاد ساتي. بالخصوص زما پلار دی الله وبخي د هغه د حیات خان د کورنۍ سره زمونږ د وخته نه یو دوستانه یو دغه وه نو حیات خان چې کله ګورنر و هغه یو ځای کې تقریر کو او زما والد صاحب راغی او هغه ورته شاته داسې ودرېد هغه د سټیج نه چې ولیده نو هغه راکوز شو تقریر نیمګړی پرېښود او هغه ته وی نه بچی وی ته لکه زما د زامنو لوی شوی ما وی چې ورګه تا سوره څه په دغه کې زده کړي دي نو هغه به همیشه مونږ ته ډېر صفت کو چې حیات خان چې کم دی او دا کورنۍ دا د پښتنو مینه کورنۍ ده دا درنه کورنۍ ده دی همیشه د پښتون کام خدمت کړی دی دا زمونږ داسې یو مشر دی چې هغه ډېر هغه په پیپلز پارټۍ کې و نو هم قوم پرستو او هغه وخت نه هغه د پښتنو په سر باندې په پارټۍ کې دننه جګړې کړي دي نو په هغه د دې پښتنو د پارټۍ خلک خو پارټۍ چې زه عام ولس ته دا اپیل کوم چې تاسو د حیات خان برسی له موږ سره لاړ شئ او دا برسی به ډېر په جوش و خروش سره مناوو ځکه چې هغه پښتون قوم له هغه وخت یو اواز ورکړی او پښتون قوم له یو خدمت کړی نو زه د ټولې صوابۍ مشرانو کشرانو امزولو ټولو ته اپیل کوم چې په دې برسای کې شرکت وکړئ او انشاءالله تعالی راتلونکي وخت چې کم دی نو هغه د قومي وطن پارټۍ دی او چې کله د قومي وطن پارټۍ حکومت راشي نو څنګه چې مخکې آفتاب خان د دې ضلع خدمت کړی دی نو انشاءالله تعالی د هغې نه په ډېر ښه طریقه به موږ د ثوابه خدمت کوو. والسلام ډېره مهرباني.